نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو یو کس سره د فارمیسی ډیګری ده. دک ډیګری دا خپل ملګری ته یو بل کس ته ماهانه اجرت باندې د کاروبار چلولو د پاره ورکي. نو دا خپل ډیګری دا دسه کس ته ورکي چې هغه د اهل نه دی، هغه په کاروبار کوي. دا څه کول شرعاً جایز دی او کنه. دویمه دا په دې ډیګری باندې چې کومه آمدنی راځي نو دغه آمدنی جایز ده د دوی د پاره او کنه. د سنن دارقطنی روایت ته عن ابن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه. رب ذوالجلال چې کم سیز حرام کړی وي نو دغه سیز آمدنی او د دې قیمت او ریټ هم رب ذوالجلال حرام کړی دی. د دې حدیث پرانا کې زمون فقها فرمایي چې د یو شعبې لایسنس یا ډیګری چې د حکومت د طرف نه د یو کس د پاره جاری شي نو دا د اهل لزکه حکومت د پاره ډیګری یا لایسنس جاری کړی دی. نو دا لایسنس یا ډیګری د دې سړي د پاره یو قسم اجازتنامه ده او د ته په دا حق حاصل دی چې دا په کاروبار وکړي یا خپل نور ضرورت په پوره کړي. دک ډیګری یا دغه لایسنس دا بل کس ته په اجرت باندې ورکړي چې هغه د اهل نه دی. دا قانونا هم جرم دی، شرعا هم جرم دی. وجه دا ده چې کم جایز پابندیانې حکومت والا به دې ډیګری باندې لګولې دي نو دغه جایز پابندیانې شرعا هم به دې سړي باندې د دې پاسداري او د دې باندې عمل کول ضروري ګرځولي دي. د دې وجه نه خپل دا ډیګری کو د فارمیسی وي او کو د ډاکټرۍ وي یا د دې نه علاوه د نور سيزونو ډیګری وي او د یو نه اهل سړي ته ورکول چې هغه د دې مطابق تعلیم هم نه دی کړی یا کړی د حکومت هغه ته ډیګری نه د جاری کړي نو هغه ته د دې ډیګری ورکول ناجایز دی. قانونا هم دا جرم دی، شرعا هم دا جرم دی. بل بده معنی چې کم کاروبار کوي د شریعت پرو سره دا هم ناجایز دی. بده معنی چې کم آمدنی راځي او کم ماهانه اجرت مقرر شو دا هم ناجایز دی. نو د دې وجه نه خپل ډیګری خپل د سنا اهل سړی ته نه دی حواله کول پکار چې داغه په وجه باندې زمون کانا پینا آمدنی ټول ارسز حرام وګرځي. نو د حرام بیا اولنې بد اثر دا وي چې د دې انسان نه دعا قبليږي او نه نور عبادت قبليږي. الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي.